السلام علیکم ناظرین، زه یم سید زاهد جان. ما سره نن موجود دی میر مخصر الدین ایم ډي هوپ کالج ان ساینسز اینڈ ټیکنالوژي. د هغوی سره به نن موږ خبرې اترې کوو. ډېر وخت وشو، تقریبا 2-3 کاله وشو چې دا کالج دلته قایم شوی دی او د دې سره سره د دیرو او د دیر نه بعد چې کومې علاقې دي هغه سټوډنټانو ته یو بهترین ماحول دلته فراهم دی. د ایجوکیشن په سلسله کې چې کوم ماشومان کوم سټوډنټان به زموږ مخکې پېښور ته یا سوات ته یا نور علاقو ته به تلو، نو دوی اولنی ځله همدغه فیسیلیټیز دلته راوړي دي او په دې دیر کې لوکل خلکو ته دا یو ښه بهترین اپارچونټي فراهم کړل. نو په دې سلسله به د سره خبرې کوو. اول خو تاسو ته ویلکم کوو چې تاسو نن موقع راکړله چې تاسو سره موږ نن ستاسو په دې هوپ کالج and sciences and technology باندې موږ خبرو وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته تشریف راوړ او زموږ د کالج حوالې سره او د طالب علمانو د حوالې سره چې کوم معلومات دي هغه به انشاءالله فراهم کوو. دې موقع باندې چونکې الحمدلله په اپر دیر کې د هیلث ساینسز حوالې سره چې څومره زموږ تګودو دی او منډه تړله ده، نو دا الحمدلله موږ شروع کړې ده د ټولو نه مخکې په دې اپر دیر کې. که زه دا وایم چې د دې په اپر دیر کې فاونډر په حیثیت باندې په حیثیت زه میر محسن الدین هیلث ساینسز حوالې سره کالجز آغاز ما کړی دی، نو دا بالکل ټیک ټاک خبره ده او په دې باندې د دیر خلک او تاسو په خپله هم ګواهی. 2010 کې موږ دلته یو ملګري سره په اشتراک باندې پیرامډکس کالج چې پای کې به د هیلث ټیکنالوژیز ډینټل ایکسرے لیبارټري وغیرہ کوم چې پیرامډکس ټیکنالوژیز دي 2 ایئر میډیکل فیکلټي سره د هغې سہولیت دلته فراهم وو. هغه کې شارټ کورس او لانګ کورسز وو، بالکل 2 ایئر کورسز وو. په 2020 کې بیا موږ هغه لږ مخکې په وړاندې بوته او موږ بي ایس نرسنګ په اپر دیر کې په اولني ځل باندې د نرسنګ کالج آغاز موږ په دیر خاص کې وکړو. چونکې دا وخت زموږ کالج په واړی کې د میټیک کالج اف نرسنګ په نوم باندې هلته چلیږي چې پای کې زموږ سره بي ایس نرسنګ، ایل ایچ وي، سی ام ډبلیو نرسنګ سپیشلیټیز وغیرہ پوسټرین دا کورسز چې کوم دي دا سټوډنټانو ته باقاعده پرووایډ کیږي چې په هغې کې زموږ سره نه صرف د اپر دیر بلکې د صوبې د مختلف ضلعو نه سټوډنټان په وافر مقدار کې موجود دي. هلته هم زموږ کوم چې سمسټر فیس دی نو دا د صوبې د انتهایي د ډېرو کالجونو په مقابله کې زموږ د هغې خبره د فیس خبرې ته به راځو، خو اول دا راته زموږ د ناظرینو ته دا ووایي چې ستاسو سره کوم فیکلټیز دي، په کوم تاسو دلته داخلي اوسو، چونکې د اډمیشن ټایم روان دی او تاسو په کوم فیکلټیز یا تاسو ته کلاسز وایي هغې کوم دغه دي چې هغه زموږ د ناظرینو ته بالکل دي. دا ټایم چې په دیر کې پراپر دیر کې د هوپ لرنینګ هب په نوم باندې موږ یو پروجیکټ داسې شروع کړی دی چې په هغې کې مختلف د هوپ په نوم باندې مختلف کالج دي زموږ سره چې په هغې کې مختلف فیکلټیز، مختلف ټیکنالوجیز، مختلف کورسز، ډپلوما دا زموږ سره کېږي. اولنی په هغې کې زموږ سره د هوپ کالج اف فارمیسي اینډ هیلث ساینسز په نوم باندې دی چې کوم د فارمیسي کونسل پاکستان سره رجسټر دی، پېښور سره رجسټر دی، هیلث فاونډیشن سره باقاعده هغه رجسټر دی، ایم یو زموږ د کلینیکل ورک د ډي ایچ کیو هاسپټل دیر اپر سره باقاعده د 10 ایئر دپاره ساین ده. پای کې موږ فارمیسي بي 2 ایئر چې کوم کیټګري کورس دی چې کوم په دې الفاظ دیګر چې د میډیکل سټور د لایسنس لپاره کوم کورس دی نو دا زموږ سره باقاعده دلته کېږي، دا انول سیسټم کورس دی. دې نه علاوه زموږ سره د میډیکل فیکلټي حوالې سره چې کوم 2 ایئر پیرامډکس دي چې پای کې ډینټل ایکسرے لیبارټري او سرجیکل انستیزیا، فارمیسي، فیزوتراپي وغیرہ دا 2 ایئر ډپلوما کورسز دي. دا د میټرک نه پس کېږي او دا هم زموږ سره اویلیبل دي او دا هم ښه رجسټر اداره ده او هیلث فاونډیشن سره ایم او یو وغیرہ دا زموږ باقاعده د کلینیکل ورک ظاهره خبره ده هغه بچا سره افیلیټډ او دې سره سره زموږ سره د ټیکنیکل بورډ کامرس ایجوکیشن پېښور کوم ته چې د ټیکنیکل بورډ وایي پېښور د خیبر پښتونخوا 1 ایئر کمپیوټر ډي آی ټي زموږ کوم دا ډپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي دا زموږ سره شته. موقع پیدا له یو خو دا راته ووایي چې ما دا اورېدلي چې تاسو پکې پرایویټ کالجونو کوم سیسټم چې دی د اے پی اے پی سی یا دغه هغه تاسو سټارټ کړلی، یو دا او دویم دا چې په شارټ باندې چې تاسو سره کوم اوس کوم پروګرام را روان دی د داخلو، نو دا د کله نه د کله پورې دی او څونه پورې هغه سټوډنټان چې هغه اوس هم په دې تګ ودو کې دي تلاش دي چې یاره زه په یو کالج کې داخله والم او هغه که میډیکل ساینسز دی، که هیلث ساینسز دی، که پری میډیکل دی، که نور دي، هغه ورسره شي. بالکل. او دغه شانتې زموږ سره د ټریډ ټیسټینګ بورډ پېښور نه شارټ کورسز دي چې هغه 3 منث 6 منث
چې پای کې زموږ سره انګلیش لینګویج دی CIT دا سرټیفیکیټ انفارمیشن ټیکنالوژي د کمپیوټر الیکټریشن دی را سره شارټ هاند دی را سره الټراساوند دی را سره دا شارټ کورسونه موږ هغه یو مجموعه ده اوس څه کال موږ کوشش دا وکړو چې په 2023 کې موږ د ملاکان بورډ سره د موږ رجسټریشن دی چې د FAFSC پری میډیکل پری انجینیرینګ دا فرست ټایم اورنه بیج دی موږ او پری میډیکل انجینیرینګ ورسره کمپیوټر ساينس او دا شانتي د FA سټوډنټانو ته هم دا سہولیات ورکو چونکې دلته د داخلو سیزن دی او سیشن شروع دی د ټولو طالبانو په خدمت کې زموږ عرض داري چې دلته په کم سے کم فیس باندې دلته زموږ سره سکالرشپ هم اویلیبل دی او دغه شانتي دی کالج کې مونږ یوازې دا نه چې مونږ بازار لګټو مونږ یتیم دپاره هم باقاعده سکالرشپ سیستم شته د معذور افرادو دپاره هم شته د انتهایی غریب چې کوم دی د هغې لپاره هم شته او کدا وایي چې د سکالرشپ د طریقه کار یا د دې د سونه پرسنټیج تاسو د خپل دغه دا کوئ نو هغه په دیني مدارسو کې کم خلک سبق وایي دا که نارینه هلکان دي که دا جنکۍ دي چې په دیني مدارسو کې سبق وایي یتیمان دي دا معذوره دي یا دا مستحق دي یا دا حافظ قرآن دي نو د هغې لپاره باقاعده زموږ سره پرسنټیج دی د سکالرشپ چا سره 30% 20% 40% اپ ټو 50% دا مونږه باقاعده سکالرشپ ورکو دي تا او دا شان په FSC لپاره زموږ چې کوم د سکالرشپ پروګرام دی ان شاء الله په 31 اگست 11 بجې به په دې کالج کې دلته زموږ ټیسټ کیږي دا غي لپاره هغه کې به کم چاپټن بالکل زموږ د پاره دا یو بریکینګ نیوز دی ناظرینو بالکل تاسو په خدمت کې دا عرض دی 31 اگست سهار 11 بجې نو ځان سره دا نوٹ کړئ چې کوم خواهشمند دي هغه سټوډنټان چې هغه په دې کې شرکت وکړي نو 31 تاریخ د سکالرشپ لپاره په دې کالج کې به دلته د دې انټري ټیسټ وي او د سکالرشپ لپاره نو هغه مس نه کوي بالکل جی او دا چې FSC کې کم ټاپ 10 الکان راشي د سره کدا میل فیمیل ځوانه ټاپ 10 چې کم رالو نه هغه ته موږ سکالرشپ ورکو سکالرشپ کې باقي سره زمونږ ځای کې د اولنی کال فیسونه چې کوم دي دا به موږ نه اخلو ایڈمیشن فیس به ته هم مافي د یو کال منثلی فیسونه یا ټیوشن فیس چې کوم دی دا به ته هم مافي او د سره سره چې داسې سټوډنټ چې هغه په ټاپ 10 کې رانشي خو زموږ سره سبق ویل غواړي ان شاء الله هغې ته به موږ باقاعده کنسیشن کوو هغې ته به ډسکاونټ ورکوو او د هغې سره سره چې موږ طریقې کار دا د FSC لپاره چې کوم سټوډنټ زموږ سره انرول شي رجسټر شي دلته په کالج کې نو موږ هغې ته چې دا نور کم کورسز دي زموږ سره او بیا په هغې کې ایډمیشن کول غواړو دا ورته هم موږ په ډسکاونټ او په سکالرشپ باندې ورکوو د دې مطلب دا دی که ته یو کې کېږي په دوه کې هم کولی شي کوشش کولی شي په ډے کې او مارنینګ ایونینګ دواړه شفټ موږ سره شته او خصوصا د FSC سټوډنټ لپاره زمونږ دا چې هغه هر یو سټوډنټ دی که هغه زموږ څخه په سکالرشپ راغی او که بغیر د سکالرشپ نه ایډمیشن وشو 1 year ډیپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي او ورسره انګلیش لینګویج دا به موږ بالکل مفت ورکو د شپږو میاشتو او د 1 year ډیپلوما تاسو خبرو وکړه د FSC د سټوډنټانو نو هغه په نورو کالجونو سرکاري کالجونو یا داسې پرایویټ کالجونو کې او تاسو بیا هم دلته په دې مختلفو فیکلټیز کې تاسو کوم ذکر وکړو هغه پاسبل نه بالکل ځکه چې کله مارنینګ کې په ګورنمنت کالجز کې د ایډمیشن وي یا په نور کالجونو کې کوي نو موږ سره بالکل د ایونینګ شفټ شته پای کې پیرامډکس دي پای کې ټیکنیکل کورسز دي زموږ سره په هغې کې فارمسي دي دا کورسونه زموږ سره په سیکنډ ټایم کې شته نو په ایونینګ کې هم موږ سره ایډمیشن کوو مطلب دا دی هغه سټوډنټان چې کوم د یو نه زیات کول غواړي او دا شارټ کورسز دي نو انډیسه د خبره دا ده چې بالکل هغه په یو ټیکټ کې دوه مده دا کولی شي مارنینګ کې هغه خپل کالج ته تللی شي په ایونینګ کې دلته دا کولی شي نو یو ښه اپارچونیټي ده چې مس نه کوي دویم دا چې دلته میل فیمیل زموږ کلاسونه هم جدای او زموږ سټاف هم جدای کلاسونه او سټاف څه شي لکه میل فیمیل دا به بالکل ان شاء الله الحمدلله دا به جدای بلکې موږ کوشش دا کوو چې ټایمینګ هم زموږ سنه دغه دا جدای پکې او موږ ټوټل سټوډنټ چې زموږ څومره دي کدا په FSC کې موږ سره انرول کیږي کدا زموږ سره په پیرامډک سایډ باندې کیږي کدا په ټیکنیکل سایډ باندې کیږي نو دوی خپل خامخا د تعلیم یو لیول شته زموږ کوشش به دا چې دوی به موږ صرف د دې لپاره نه جوړه کوو چې د FSC پاس کړي د پیرامډکس پاس کړي بلکې دا به موږ د فیوچر لپاره او د معاشرې یو بهترین انسان د دنه جوړو یو ټیلنټډ پت به د دنه جوړو چې د معاشرې په هر کار کې سواله مخ په وړاندې باندې تللی شي خدای ما اورېدلي چې تاسو سره یوازې دا نه چې د اپر ګریډ کوم سټوډنټان دي هغه هم دي ما دا اورېدلي چې تاسو سره سوات هم شته بن هم شته چترال هم پکې شته کوم ځایونه موږ ناظرین بالکل جی زموږ سره په نرسنګ سایډ باندې د چترال
اپر دیر لوور دیر او سره سوات تقریبا دا چې بنو تیر سمستر کې موږ سره سټوډنټ شته باجوړ مومن ایجنسی د مختلف ډیسټریکټ نه زموږ سره سټوډنټ شته چې الته زموږ سره هاسټل فیسیلیټیز هم شته او یو ډېر ښه فیکلټي دلته زموږ سره د کالج سټاف د کالج ټیچینګ او د کالج ایم یو باقاعده کلینیکل ورک د هر څه الحمدلله د ټولو ادارو نه دا چې کوم د میډټیک کالج اف نرسنګ په نوم باندې واړی کې چې کوم دی او چونکې پیرامډکس دا خو 2 ایئر کورسز وي او اف ای سی شو نو دا زیات د لوکل ډیسټریکټ سره تعلق ساتي نو په دې کې لوکل ډیسټریکټ کې زموږ سره کوستان سایډ ملګري ورسره براول دیر او شیرې دا روړه دا ټوټل تقریبا د اپر دیر زموږ سره بیا په دې ځای باندې سټوډنټس موجود شته. اچھا ناظرین بالکل دا زموږ اخیرنی سیشن او بالکل تاسو واورېدل د میر محسن الدین صاحب نه چې کوم ایم ډي دی د هوپ اینڈ ساینسز کالج دیرو دا د پیدې دی د دې پیدې ته به سوچ نه کوئ چې ستا د پیدې دی نو بالکل دلته راځئ هر قسم سہولت شته دی او اهم خبره دا ده چې کوم په 31 اګست باندې دیو د سکالرشپ د ټیسټ لپاره راغلي نو 11-10 بجې په دې کالج کې د دیر کالج هوپ اینڈ کالج کې بدلته باقاعده ټیسټ نو مس نه کوي هغه سټوډنټان چې هغه کوم د سکالرشپ لپاره راکېږي نو هم دا او د هغې سره سره دیو خبرو وکړه نورو سهولیات به هم دا کېږي په نورو پیکیټس کې دیو ارلی کم شارټ کورسز دي لانګ ټرم کورسز دي یا میډ ټرم کورسز چې کوم دي نو په هغې کې هم د دیو کنسیشن به وي نو خپل میزبان ته ورکړئ اجازه ته د بل پروګرام سره بیا حاضرېږو او انشاءالله نوي شو چې ستاسو په پیدا کې د عوامو په پیدا کې هغه به بیا ټچ کوو یو ځل بیا هم ډېره مننه شکریہ الله حافظ مهرباني.